نیمه میخه راځي که نه دا یې سوال جواب مې وکړه فاروق ته وروسته شي دوی به دا کورج دا شي فاروق عرفانه یو 2 کیلو غوښه 1 کیلو بله دا 3 کیلو دا کم وړي پیسې زیاتې دي خو ګوره خرابې وړي نو اعتراض دا ټیم دی بس دا ټول شي دا ټیم دی ښه دا بازار کې څو راځه ورګه اوپر ورګه راشه غوښه راله په 300 روپۍ په ټول پوره واښه ښکلې مزېدار وته دا هغه نوی بازار چې لګېدلی هغه دی غوښه په 300 فضل مالک په 300 جی ښکلې را ښه مزېدار بالکل بالکل کم ځای راغی نوم دې څه دی نوم مې شاهد غوښه دې کوم ځای واخېسته دا د غفور مارکېټ مخې ته دي او په نوم دې څه دی شاهد او غوښه دې څونه واخېسته 1.5 کیلو څو یې درکړه په 300 په ټول پوره ده جی پوره بالکل لورې ستاسو نوم دی سلمى او دا کوم ځای غوښه دې په څو کیلو درکړه بدريس په څو یې درکړه بدريس بازار کې 300 روپے کیلو میں واغشا 1.5 کیلو جی 1 نمبر غوښه دی جی الله را کامیاب کې خود واغانه وته کو عثمان دا غوښه دې کوم ځای واخېسته دا سستا بازار کې مواشه په 300 روپے کیلو غوښه کوالټي دي کنه جی خود جی کوالټي خدا جی خدا جی څنګه بروزم خبره کولې پرې پټلو باندې ټول ملګري موږ ناست وو موږ ویره دا څوک پکار دي چې روزي دې کسانو پسې په ایمان د روزي نه راته دغه جوړ کړی لکه دا یو د لوټ مارغه معاملې جوړه کړې ده په 350 په 500 روپۍ پستا او کله وایي دا هډوکي دي پکې دا اوس هم چې کومه غوښه راکړه تاسو په خپله وګورئ ټولې چمړې ورځي اوس دا راته ووایه چې دا اوس غوښه تا په 100 کیلو واخېسته دا په 300 روپۍ ټول خو پوره ده که بالکل پوره ده دا غوښه تا کوم ځای واخېسته دا چې دلته د دغه کې د جمعه بازار کې مې واخېسته هلته هغه سسته بازار چې دی 300 روپۍ کیلو خو ښکلې غوښه ده بالکل پوره ده جي ښه ښکلې دی جي خدای سره خو دا حاجي صاحب سستا بازار کې مې واخېسته هماغه پر علي نوم دی او په 300 روپۍ کیلو یې راکړه ټول پوره ده غوښه جي پوره ده او غوښه یې څنګه کوالټي صحیح ده ما پرون هم ته وړی ټیک ده بالکل تمریز مې نوم دی په سس بازار کې مې واخېسته 2 کیلو غوښه په 300 روپۍ کیلو غوښه ښه سپیشل غوښه ده ښه مزېداره غوښه ده په 300 روپۍ کیلو مې واخېسته 2 کیلو مې واخېسته هره جی زما له خاصګل نوم دی او د سبزي منډي کې خپل سبزي خرڅوم او دلته کې په ټول بازار کې 350 روپۍ کیلو ریټ دی دلته سستا بازار کې په 300 روپۍ کیلو ریټ هم ټول عوام ته دا درخواست چې دلته سستا بازار ته راځي او خپل غوښه هم خو پوره وړي خو مزېداره به وړي او بازار نه بارځانه وړي خو کوالټي هم ښه او 500 ګرام غوښه دغه 2 کیلو غوښه یې راکړه ښه برابر غوښه را کوالټي ښه سپیشل ده جی دومره غوښه دې کوم ځای واخېسته په څو ریټ یې څو په ټول کې د کوالټي بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې محمد عاصم دی او غوښه مې سسته بازار کې واخېسته په 300 روپۍ باندې کیلو ده غوښه هم ښه ده او ریټ هم ښه دی او ټول هم برابر دی محمد ناصر نوم دی او دا 3 کیلو غوښه مې ترې واخېسته ډېره ښایسته غوښه یې راکړه او خدای کامیاب کړي ډېر ښه ځای دی لکه بس دا د کمینګ دپاره ډېره پیدا ښه برابر دی جي په دغه کانډه باندې راته وتل 100 والا او ډېره ښه صحیح طریقې سره یې راکړه ریټ 300 روپۍ جي یم د نیسه دی جي او غوښه په 300 روپۍ کیلو راکړله او خشته غوښه یې راکړله باره خو ظالمان ناست دي په 400 روپۍ کیلو هم درکوي 200 ګرام کم هم درکوي د تشې وازګې درکوي دا ما سسته بازار کې واخېسته نن ټولې هم خورې ټولې درون هم دی او زیات هم ورکوي
مسعود او دا غوښه د کوم ځای واخیسته؟ سسته بازار کې ښه دا راته ووایه چې غوښه د څونه واخیسته؟ چېرته کې لږه غوښه؟ 4 کیلو دي. او ښه 4 کیلو ریټ یې څه دی؟ 300 300 کیلو. ټولې دغه د کوالټي د غوښې ټول هم ښه دروند دی، غوښه هم ښه به دی. دغه نیمې د سواره مزګرانې مېږه به دا لومبۍ ځلې به یې راوړې ښه راته میلاو شوه. دا عزیز کاکا وایه که نه حکومت سسته بازار جوړ کړی ته پکې غوښه اخلئ، څه حساب کتاب دی؟ غوښه په څه ریټ ورکوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یاره جی بس ټول خدای ولاړ یا تاسو زما خو د ایمان نه ځان ته په خپله تړی او زه دې بچي ته وایم زوی مې عرفان عزیز یې نوم دی ورته مې چې شرشی زیاته ور نه کې کمه ونه ورکړې. کوشش دا وکړه چې زیاته ورکړې، روژه ده 11 میاشتې کار مې ځان نه وکړو، دا یو میاشت عوام لپاره کوم او دا مې د عوام ته 2 لکه ویستې دي فی سبیل الله. انشاءالله تاوان به الله نه راکوي، د هغې عوض به ما راکړي. خو دا مې نیت کړی چې 2 لکه مې ورته ویستې زه په 300 دوی له کوم په څاروي کې مې 100 په 300 اخیستې یا 100 په 300 اخیستې ده. خو دا مې ایمان نه چې یاره زه کوشش وکړم چې په 100 کم په 300 یې ورکړم. ښه دا راته ووایه اوس حکومت دا سسته بازار جوړ کړی که نه؟ جی دې کې غوښې ریټ تا څه لګولې؟ ما 300 جی ما د 100 کم ورکړو. خو د ایسی ډیسی وی چې یاره عزیز کاکا لږه قرباني ما یاره جی دا ځای دی ما ته خیر دی ته په 300 خرڅوه، بس په 300 یې خرڅوم. دغه کری او دا لړل او تپل مزدور راشي او دغه راشي د دې لپاره دا شرم کوي. ما به 100 کم ورکوله. ښه دا دلته خو اوسه پر هلته په هغه بل دوکان ته 100 کم ورکړې؟ اوس هم ورکوم جی په هغې کری نشته، بل څه نشته، په ځای ما او بل مل نشته، بل څه نشته، نو کور دی بس.